عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه د خپل نوم چې د محمد او د پلار نوم ادریس نو دی وایا محمد ابن ادریس د سلسله د نسب چې دا هغه پشپغم پشت کې د عبد المطلب او عبد مناف سره لګي عبد مناف چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکو نو دا شافعی چې و دا د عبد مناف زویو نو گویا پشپغم پشت کې امام شافعی رحمت الله علیه چې ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده نو دته شافعی زکه وای چې نسبت هغه نکته کیږي چې د غور نکه نامه چې د شافعی وا نو د نکه په نوم مشهور شوی دی ځکه چې داغه نسبت د پیغمبر د نکه سره کینی د خپل نوم چې دی هغه محمد او د پلار نوم ادریس نو امام شافعی ته شافعی زکوي چې نسبت هغه نکته شوی بیا د مور چې وا هغه څوک وا د مور چې وا د مور سلسله نسب چې ده د حضرت علی صاحب د ترور سره لګي پدرم پشت کې تقریبا هغه د حضرت علی د ترور سره لګي یعنی د مور د طرف نه د حضرت علی هم نسب ده او د پلار د طرف نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده نو گویا دا په خاندان رسول کې شمار ده او سید ده پیدا شوه کله ده پیدا شوه امام شافعی رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وفات په شپه باندې پیدا شوه په کوم شپه چې امام ابو حنیفه وفات شو نو په هغه شپه باندې امام شافعی پیدا شو علماء لیکي چې دا څه عجیب او غریب واقعا ولی رونما شو چې یو طرف ته لوی امام د دین وفات کیږي او بل طرف ته لوی امام د دین پیدا کیږي نو علماء یو لطیفه ورپسې جوړه کړه چې دا قصه داوا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ژوند دیو نو امام شافعی ته نه دنیا ته نشو راتله دا علماء مذاق ده زکه چې یو رڼا موجود و او عظیم رڼا چې ټوله دنیا رڼا کړې و نو دی وجنا بل رڼا دنیا ته نشو راتله نو امام صاحب چې موجودو
نو امام شافعی ته نه نشو راتله، خو چې دی وفات شو نو هغه دنیا ته راغی. عزیزانو، امام شافعی رحمت الله علیه چې پیدا شو دی چې د 9 کالو شو نو قرآن ورته یادو، چې د 9 کالو شو نو ټول قرآنی بیا یاد کړو. زمونږ د طالبانو نه کله زه تاسو کوم اور سړی به دې دا تنبه به د تنې نه پنا کیږي. هلکه څه چل کې استاد وای قرآن یادوم څه سي پاره دې ویل اوس په درېمه کې ما نو تر اوسه دې څه خرڅالور خدای دې ورکا غاډ سنډا به. امام شافعی رحمت الله علیه عمر چې 9 کال شو نو قرآن یاد کړو بیا، او د عمر چې 15 کال شو نو موطا امام مالک یاد کړو بیا. علماء ورته ورځ وی چې تا ته موطا شروع کوو. امام شافعی رحمت الله علیه ورته فرمایل چې موطا ما ته شروع کوي، ما تاسو وکې دی او موطا کتابونه مخه تکې دی او واوري چې زه درته واورم. نو علماء مخه ته موطا کتاب کې خو او واوري چې زه درته واورم. نو علماء مخه ته موطا کتاب کې خو او امام شافعی ورته شروع شو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټول موطا امام شافعی رحمت الله علیه په یاد ورته تیر کړه.